السلام علیکم ګرانو خوږو کتونکو. وحید خان تاجک یم او دا زما په شا چې ښکارېږي په دې اوبو کې لاندې او ځمکې پاسه دا مینار پاکستان دی. د دې د تاریخ په حوالې سره خو به تاسو ته پته وي چې هغه ځای دی چې په دې ځای کې په 1940 کې آل انډیا مسلم لیگ لخوا یو لوی جلسه وشوه او پکې قرارداد پاس شو چې را یو ځانګړی ملک جوړول پکار دي چې په هغې کې مسلمانان اوسیږي. نو دا هغه ځای و چې په دې ځای کې جلسه شوه او بیا دغه رنګې پاکستان چې دی نو هغې نه پس په وجود کې راغلو. دا مینار پاکستان اوس د لاهور یا ویلی شو چې د پاکستان یو ښه ټورست سپاټ دی. دلته که د بهر ملک نه خلک راشي هم چې سیر و تفریح لپاره چکر لپاره راځي او که د پاکستان وګړي وي یا د لاهور خلک وي نو هم دې غاړه راوځي یا زمونږ د علاقو نه څوک راشي نو هم دغه رنګ دلته د سیر و تفریح لپاره چې دی نو راځي. سیر و تفریح مت کې دلته یو خو ګیر چاپېره دې ته ګریټر اقبال پارک وایي، ډېر بهترین دا پارک جوړ دی. دې سره چې دی نو پارک کې دننه لږ ډېر فیسیلیټیز شته، واشروم، پارکینګ، دارنګې د ماشومانو لپاره څه کانیپینې او د لویو لپاره هم د کانیپینې انتظامات یا د ماشومانو د لوبو زانګوګانې چې د نو جوړې دي چې پکې ماشومان زنګېږي یا دغه رنګ د ماشومانو د لوبو پکې نور چې هغې پکې مشغولیږي. خو زیاتر خلک دلته پکنیک لپاره هم راځي. کور نه چې د نو مختلف قسمه شیان راوړي، دلته کینی چټۍ خوره کړي او پاخه کړي وخوري او بیا ځي. دې ته اوټینګ ویلی کېږي. اوټینګ ډاکټران وایي چې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات ضروري وي، پکار وي چې کېږي او دې سره چې دی نو ریفریشمنټ چې کوم دی نو میلاویږي. د دې ځای خلکو ته خو د اوټینګ لپاره دا یو ذریعه میلاو ده. خو زمونږ شکر دی الحمدلله په داسې علاقو کې ژوند کوو چې د دې خپلو علاقو ښایست په دې مینار پاکستان هم نه ورکوو. د مینار پاکستان سره جوخت دا بادشاهي مسجد دی او هغې سره جوخت چې کوم دی نو دا ورسره چې دی نو بادشاهي قلعه ده. د شپې لوک د ډېر زبردست وي، د ورځې لوک هم مزه کوي، خو د شپې چې پکې کله لایټونه ان شي یا مینار پاکستان کې هم بادشاهي مسجد، بادشاهي قلعه کې هم، نو د دې د شپې لوک بیا ډېر چې دی نو سپیشل وي او ډېره مزه کوي. ځای په ځای دې دلته چې دی نو خلک راځي او انجوای کوي دا ماحول، دا هواګانې. څه ملګري اترې هم د ملګري دلته موجود دي، د هغې سره هم پکې خبرې اترې کوو. اچھا تو دا ملګری را سره دي، دې سره خبرې اترې کوو. کیا نام ہے آپ کا اور کدھر سے تعلق ہے؟ मेरा नाम शुएब मुस्वा है, मैं बहावलपुर से हूँ। अच्छा, मतलब ये है कि आप इधर सैर व तफरीह के लिए आए हैं? हाँ जी, सैर तफरीह के लिए आया हूँ। ये फर्स्ट टाइम मीनार पाकिस्तान आए, इससे पहले भी आते हैं? पहले भी ऐसे मैं स्कूल के ट्रिप के साथ आया था, अब बस घूमने का दिल किया था तो दोस्तों के साथ आ गया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है, घूमा है, इंजॉय किया है काफ़ी। इधर देखो, इसको देखने के साथ आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? ये ख्याल ये आ रहा है कि कुछ हिस्ट्री के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, मतलब कि पुराने क्योंकि वर्षों की। स्कूलों में हमें पढ़ाते हैं ना कि ये ऐसा हुआ था, दो कौमी नजरिया और जैसा पाकिस्तान बना था, और ये वो यादगार है। हाँ, यादगार है, अच्छा लगता है आना कि घूमने का मज़ा आता है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? शिराज अली। शिराज, दोनों भावलपुर के? जी, भावलपुर से हैं। तो कितने बार आप इधर आए हैं? मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ। तीसरी दफा? जी। तो क्या इधर आकर आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? मज़ा आता है। मज़ा आता है? हाँ, ये मीनार पाकिस्तान को देखते हो या इसी तरह पार्क में घूम? ये बादशाही मस्जिद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। हाँ उधर गए? जी, अभी आए हैं उधर से। जी, इधर ज़्यादा रश होता है या उधर ज़्यादा? उधर ज़्यादा रश होता है। जी हाँ, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है इसको देखते हुए? अच्छा लगता है। जी। और आपके भावलपुर में कौन से ऐसे इलाके हैं जब आप तंग हो जाते हैं तो उधर जाते हैं? हम उधर ऐसे उधर नहीं हैं, काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आता, इधर ज़्यादा मज़ा आता है। शुक्रिया। उधर भी, उधर बहावलपुर में वैसे नवाबों का शहर है, उधर नूर महल है, किला ड्राइवर है और बहुत सारी सैर तफरीह वाली जगह है। अच्छा, खूब मज़ा आता है उधर भी, लेकिन फिर एक जगह पे जा जाके बंदे का दिल हो जाता है ना। हाँ जी, इसलिए फिर दूसरे इलाकों में भी जाकर सैर तफरीह करनी चाहिए। لکه ته خو هغه ټیک ټاک والا چې هغه دوه څلور درې څلور دغه روان وي پېښور کې ولا لاسونه داسې وایي هغه انداز کې د کوم ځای انا زه خو د لاګي مروت یم. لاس کې هلکه ماشاءالله کانه پینه دې روړی دی او که نه ولې نه. دلته یې کاروبار کا روزګار دی؟ او روزګار مې دی څه کار روزګار وي لاهور کې؟ هلته که هغه سره وي دغه لاس پښو مزدوري کوو. مطلب تنګ شي نو دې غاړه چکر ولګي؟ چکر ولګو هلش کې زړه ویل کو.
زړه به کې از هغه شي باغ شي باغ بخشی پیچ اوس دا زړه باغ دی او کنه اوس مزړه لري باغ باغ چې کله زړه باغ وي خلکو ته ډېر څه راځي که نه څه ټپې مپې سندرې مندرې یاره زړه باغ خو شعرونه میرونه نه راځي خاص داسې هسې باغ هسې باغ هلکه ته کوم ځای وي موږ لکه مروت دی دواړه یو ځای یا د باړه یو ځای ستا زړه باغ دی یاره موږ خو والله هغسې ده لکه مروت خو هم ډېره ښه علاقه ده ټیک ده لږه ګرمي به زیاته وي خو هغلته د چکرو مکرو ځایونو کم وي لکه مروت خلک کم ځای ته چکر ته ځي لکه مروت ته خو لکه مروت کې خو داسې خاص ځای نشته داسې ستا شادي خیل شته زمونږ علاقه کې نږدې ده که نه هلته اوس کپني خاطرې ده هلته اوس پارک جوړې بنو ریاض پارک خوا خو لکه ضلع بدله ده که نه عمره لکه مروت چې خاص کر دا شادي خیل ته ده چکر ته تاسو دلته مسافري ده موږ مسافري ده دغه څومره مسافري وکړله یاره تقریبا زه خو اوس راغلی یم تقریبا 10 دن مې کېږي اوس تنګ شي بس دې غاړه راشئ بس دې غاړه راشو دې غاړه زړه ویاله و او ګرځو را ګرځو پکې نو څه انجوای کوئ بس کښېنئ چېرته غاړې کې که نه کینو ګپ شپ لګوو چمنان دي سړی له زړه ویل سي او که نه صحیح ده مننه دا خبرې اترې تاسو اورېدلې یوازې دا نه چې دلته د هلکان راځي یا سړي راځي بلکې دا ځای دلته د هلکانو یا سړو نه زیات چې د نو زنانه سیر و تفریح لپاره راځي انجوای کوي د دې ځای هر څه ما تاسو سره وختي ذکر وکړو چې ماشومان دپاره چې د نو دلته ډېر شیان مختلف هغه لګېدلي ماشومان راځي انجوای کوي د لاهور ټیک ده چې خپله ښکلا دا وي به خو زموږ د علاقو ښکلاګانې چې موږ کله یینو او بیا دلته دا ښکلاګانې یینو نو دا موږ ته ډېر زیات مصنوعي ښکارېږي هغلته قدرتي الله تعالی په موږ باندې مهربانه دی او په جنتونو کې پیدا کړي نو د خپلو علاقو د خپلو ښکلاګانو قدر پکار دی او د هغې پروموشن هم پکار دی د کیمرمین باسط علي سره وحید خان تاجک لاهور مینار پاکستان